بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. د کتاب الله تعریف ذکر کو چې الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. پدې کې هر فائدہ د قید د ال کې ذکر شو په خپل ځای کې. بیا دا وې چې دا کتاب الله تقسیمات شروع کړي، لاغې نه مخ کې چې دا تقسیمات لپاره تمهید کړي چې دا تقسیمات د کتاب الله د نظم نه دی یوازې، نه د کتاب الله د معنا دی یوازې، بلکې دا او هو اسم للنظم والمعنى جميعا، چې دا کتاب الله د نظم او د معنا دواړو نوم دی، د الفاظ او د معنا دواړو نوم دی. وز د دې زینا اخوا د دې دغه پیش کړي، د دې تقسیمات پیش کړي. نو په کتاب الله کې سلور تقسیمات دي، یعنی د دې شریعت احکامات، د شریعت چې څومره احکامات څه مطلب وو، لکه دا حلال دی، دا حرام دی، دا جایز دی، دا ناجایز دی. نو دا ټول چې نه کنه دا د دې لپاره احکام د شرع دي ته ویلږي. نو دا احکام د شرع په پیژندلږي چې کله موږ د دې تقسیمات پیژنو. دلته مصنف اقسام ټکه ویلې ده، خو تقسیمات ته مراد ده، او دا تقسیمات نه دا سلور دي، سلور تقسیمات دي. پوه شئ؟ بیا دا سلور تقسیمات دي. نو بدی کو وجه د حصر دا څنګه ده؟ نو او دا شروع کو جو بیا وایو په ښه وانما تعرف احکام الشرع بمعرفه اقسامهما. بشک پیژندلګي احکام د شریعت په معرفت د اقسام د ځوانو باندې، چې تمنګه د قرآن مجید د نظم او معنا نوم دی، چې موږ د نظم او د معنا غا اقسام هو پیژنو. نو دا غي بدرې سره با احکام د شریعت، یعنی جایز ناجایز، حلال حرام، مستحب نفل، دا احکامات دي، دا به موږ د دې سره پیژنو. اوس دلته کې و اقسام ټکه ویل دی بمعرفت اقسامهما. او اقسام یو ګره د څو سيزونه دي کنه، یو د مقسم، یو د مقسم. مقسم دي ته وای د کم څه تقسیم کولای کیږي، او یو دی اقسام، او یو دی مقسم به، ها قسیمین، قسیمین، یو دی قسیمین، قسیمین ایو دی تقسیمات. لکه موږ وایو بری از عام د فرض کې چې کلمه په درې قسمه باندې ده، اسم، فعل، حرف. کلمه په درې قسمه باندې، اسم دی، فعل دی، بل څه دی، حرف دی. وذ کلمه نه دي ته مقسم ویل کېږي. څور دی لګي مقسم. او دا اسم، فعل، حرف دي ته اقسام ویل کېږي. څور دی لګي اقسام. او د اسم او فعل او اسم او حرف او فعل او حرف دا د یو بل قسیمین دي، دا یو بل څه دي، قسیمین. په خبره باندې پوه شئ؟ او دا کلمه بدری قسمه باندې بیانول دې ته تقسیم ویلږي. څور دوی تقسیم. نو دا خبره ده چې د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دي، نو هغه اقسام یعنی دا قسیمین دا د یو بل سره نه موندل کېږي. مطلب لکه موږ کلمه په درې قسمه ده، اسم، فعل او حرف. نو کوم کلمه چې اسم و نو هغه فعل کېدی شي، کوم کلمه چې فعل و هغه اسم کېدی شي، کوم کلمه چې اسم و هغه حرف کېدی شي، کوم چې حرف و هغه فعل کېدی شي. نو د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دي، نو هغه اقسام د یو بل سره نشي یو ځای کېدی. اوس د یو څه مختلف تقسیمات دي په مختلف اعتباراتو سره، د یو څه مختلف تقسیمات دي په مختلف اعتباراتو سره. نو د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دي د بل تقسیم د اقسام سره جمع کېدی شي. لکه څه مطلب موږ وایو کنه اسم د تغیر او عدم تغیر په اعتبار سره په دوه قسمه لري، معرب او مبني. ٹھیک شو؟ دویم نمبر موږ وایو اسم د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره په دوه قسمه لري، معرفه او نکره. بل موږ وایو اسم د تعدد په اعتبار سره په درې قسمه باندې لري، واحد، تثنیه، جمع. ٹھیک شو؟ اوس ګورم داسې کېدی شي کنه چې یو کلمه هم معرب وي، هم اسم وي، هم معرب وي، هم مذکر وي، هم معرفه وي، او هم چې نه دا واحد وي. داسې کېدی شي کنه چې کېدی ها، خو داسې کېدی شي چې یو کلمه هم واحد وي هم تثنیه وي، نشي کېدی. په دې خبره باندې پوه شئ چې هم واحد وي هم تثنیه وي. داسې کېدی شي چې هم معرفه او هم نکره وي، داسې کېدی شي چې هم مذکر وي هم مؤنث وي.
نشي کېدی. ولې د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دي هغه د یو بل سره نشي یوځېدلی. پرې خبره باندې پوه شئ، تاسو اوس راشئ دې خبره ته. دلته کې مصنف رحمت الله علیه وی چې د شریعت احکامات پیژندل کېږي د نظم او د معنا په اقسام سره. د نظم او په معنا په سره نو ګوره د نظم او د اقسام د خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایه، دا سونه دي. نو اوس داسې کېدی شي که نه چې یو کلمه هم خاص وي هم حقیقت وي، داسې کېدی شي که نه، او هم داسې کېدی شي چې یو کلمه هم عام وي هم مجاز وي هم صریح وي، داسې هم کېدی شي. وایي به معنی ها. نو کچرتا د اقسام نه مراد موږ تقسیمات واخلو نو بیا به درې مطلب دا شي چې د یو اقسام د لاندې چې کم قسمونه دي نو دا د یو بل قسمین شو او قسمین د یو بل سره نه موندل کېږي. انداسې بیا ناممکن و چې هم یو اسم چې دا خاص وي او هم حقیقت وي او هم صریح وي او هم چې دا عبارت النص وي، داسې بیا نشو کېدی. او حال دا دی چې دا اقسام د یو بل سره څه کېدی شي موندل کېدی شي که نه. پرې خبره باندې پوه شوئ ها. د دې نه مخکې وګوره ما تاسو سره اسمه خبره وکړله. نو که دې ته موږ ګورو چې یاره دا مقسم دی نو د یو مقسم د لاندې چې کوم اقسام دي دا د یو بل سره نشي موندل کېدی. خو که تقسیم مختلف وي نو په هغه مختلف تقسیماتو سره دا د یو بل سره څه کېدی شي. په دې خبره باندې پوه شوئ. دا دونه قسم د دې لپاره وکړو که نه چې دلته کې دې لیکلی دی وانما تعرف احکام الشرع چې بېشکه پېژندل کېږي احکام د شریعت بمعرفت اقسامهما په معرفت د اقسامو د دې دواړو باندې. پوه شوئ. خو دا اقسام دي، اقسام دلته کې په معنا د څه باندې تقسیمات په خپله باندې وایي. ګورئ شروع فی تقسیماته دلته اوس مصنف رحمت الله علیه د نظم او د معنا د هر واحد په اعتبار سره د دې تقسیمات شروع کړل. زما دا کتاب ماشاءالله ډېر ښکلی دی. په دې کې لاندې نقشو باسل الله وجوه النظم صيغه ولغه، وجوه البيان بالنظم، وجوه استعمال النظم، دا ټول 20 اقسام چې کوم دي دا ټول لیکلي دي. ها و اي انما تعرف احکام الشرع یعنی پیژندل کېږي احکام د شریعت. و د شریعت احکام څه دي؟ یعنی من بیان دی من الحلال والحرام لکه حلال شول حرام شول، بمعرفت تقسیمات النظم والمعنى په پیژندلو د تقسیمات د نظم او د معنا. چې موږ د نظم او د معنا تقسیمات پیژنو نو د نظم او د معنا تقسیمات د وجې نه به موږ د شریعت احکامات پیژنو. لکه پوه شوئ فالاقسام بمعنى التقسیمات و اقسام دلته په معنا د څه باندې دی د تقسیمات ته. ولې لانها هنا تقسیمات متعدده ځکه دلته یو څو تقسیمونه دي، ډېر تقسیمونه دي، دلته ډېر تقسیمونه دي. وتحت كل تقسیم اقسام او د هر تقسیم د لاندې څه دي یعنی دلته کې څلور تقسیمات دي، د هر تقسیم د لاندې څلور دي او د یو پکې مخالف دي یا مقابلات پکې ذکر دي. نو اته د یو د لاندې اته دي او د نور د لاندې څلور نو ټوټل 20 اقسام دي. وإلى أن الكل أقسام مباينة بنفسها وإذا سينا چې دا ټول اقسام د یو بل نه مباین دي. مباین دا مطلب چې د سینا نه چې هم یو کلمه خاص ده نو چې دا به حقیقت نه د څه کې دي چې هم خاص وي هم سوي حقیقت وي، د څه کې دي چې هم عام وي او هم حقیقت وي. یعنی اسانه خبره ده د یو تقسیم د لاندې چې کوم اقسام دي د بل تقسیم د اقسام سره هغه موندل کېږي. کدا ټول د یو بل قسمونه وي نو بیا به د یو تقسیم د لاندې کوم اقسام دی یو بل سره نه مونږ پوه شوي به معنی. ولتجتمع اقسام تقسیم بلکې جمع کېږي اقسام د یو تقسیم مع اقسام تقسیم آخر دبل تقسیم. وانما قال اقسامهما دویمه خبره ده چې دلته کې د اقسامهما د تسنیه ضمیري ذکر کو د تسنیه ضمیري ذکر کو. وای په دې خبره باندې تنبیه ده چې دا کم تقسیمات او د 20 اقسام د کتاب الله چې دي دا 20 اقسام دا یوازې د الفاظ نه دي او نه یوازې د معنا دي. لکه بعضو پکې دا خبره کړې ده چې اولني 3 تقسیمونه د الفاظو دي او اخرنی تقسیم چې دا د معنا دی. او چا پکې دا خبره کړې ده چې لکه دلالت النص او اقتضاء النص د دې د معنا سره تعلق دی او د دې نه علاوه د نور د الفاظ سره تعلق دی. نو خبره دې نه ده، خبره ده چې دا شل قسمونه او څلور تقسیمات دا څنګه چې د نظم سره د متعلق دي دغه شانتي د معنا سره هم دي. واښوي
وانما قال اقسامهما ولم يقل اقسامه. ومصنف رحمت الله علیه اقسامهما په صيغه تسنیه سره ذکر کړل، په واحد سره اقسامه ذکر نه کولې تنبیها د خبرداري د خبره على ان منشأ التقسيم هو النظم والمعنى جميعا، چې منشأ د تقسیم هغه نظم او معنا دواړه دي. فبعضهم بعض علماء کرامنا على دي ان التقسيمات الثلاثه الاولى للنظم، چې د اولنی درې تقسیمات سری د نظم دي، والرابع للمعنى او څلورم تقسیم د سره ومعظم او بعض پکې دي طرف ته دلیل چې على ان الدلاله والاقتضاء للمعنى، چې دلاله النص او اقتضاء النص دا راجع دي چاته ما دا معنی قسمونه دي، والبواقي للنظم او دا نور دا الفاظ قسمونه دي. هو الاصح ډیره صحیح خبره ده انه في كل قسم، چې په هر یو قسم کې يراعى النظم دا رعایت ساتل شوی د نظم مع دلالته على المعنى، سره چې دا په معنی باندې دلالت کوي. پوه نه شوي کنه؟ اواز نه راځي؟ پوه شوي؟ وذلك اربعه، وز دغه تقسیمات دي نه دا سلور دي، دا تقسیمات څو دي؟ لا ولې به ترکیب کړی دی یار چې الګ ذالک اسم اشاره ده او اربعتون دای دغه خبر ذالک اسم اشاره مبتدا ده او مبتدا خبر ده اربعتون خبر ده نو مبتدا او خبر په منځ کې مطابقت پکاري، دلته مطابقت نشته نو دلته کې مشار الیه نه معذوف ده ذالک المذکور فيما قبل، نو د دې ذالک اسم اشاره المذکور فيما قبل دي، نو لهذا دغه اعتراض پکې د کې چې دلته اسم اشاره او د مشار الیه په منځ کې مطابقت نشته، مبتدا خبر نه د اسم اشاره او مشار الیه په منځ کې مطابقت نشته، نه اربعتون د دې مشار الیه نه مګر دې مشار الیه المذکور فيما قبل دي. واښوي اصل کې خبره دا وې چې لکه اربعتون دا جمع ده کنه او د جمع لپاره او یا د مؤنث لپاره تلک ضمیر راځي، صد ضمیر راځي تلک او دلته خدای کې لیکل ده، نه ذلک مشار الیه المذکور فيما قبل دي. واښوي وز د دې کې وجه د حصر ده چې بحث کوونکې دا بیا د معنا نه باس کړوي او یا به د الفاظو نه باس کړوي، ما ته فکر دی کنه کړه نو کچرتا دا بحث کوونکې دلیل نیونکې دا کچ د بحث پدې کې د معنا نه وو نو دا قسم رابع ده، څوم قسم ده او که بحث د الفاظو نه وو نو بیا به خالی نه د دوه قسم د دوه دغه نه د دوه حالونه، یا به د الفاظو نه بحث کوي په اعتبار د استعمال سره، په اعتبار د استعمال سره او یا په اعتبار د استعمال سره نه، که په اعتبار د استعمال سره وو نو دا قسم ثالث ده، او که په اعتبار د دلالت سره وو، که په اعتبار د دلالت سره نو بیا په دې کې د ظهور او د خفا اعتبار په کې کلا شو یا بني، که د ظهور او د خفا اعتبار په کلا شو چې قسم ثاني ده او کنو کلا شو چې قسم اول ده تقسیم اول ده. لکه پوه شوي بحث کوونکې یا به د معنا نه بحث کوي یا به د څه نه بحث کوي، که د معنا نه بحث کوي جو ختموه قسم تقسیم رابع ده، تقسیم رابع ده، او که چرته د الفاظو نه بحث کوي نو دا بیا ځوان خالی نه، یا په اعتبار د استعمال سره او یا په اعتبار د دلالت سره، یا په اعتبار د استعمال سره یا په اعتبار نو کله نظم نه بحث کېدو په اعتبار د استعمال سره دا تقسیم ثالث ده، دا تقسیم او که د لفظ نه بحث کېدو په اعتبار د دلالت سره نو بیا به د دوه حال خالی نه وي، یا به پکې د ظهور او د خفا اعتبار کړل شوی او یا بنې که د ظهور او د خفا اعتبار پکې کړل شوی دا تقسیم ثانی ده، او که نو کړل شوی بیا سره تقسیم اول ده. وګورئ ورته وذلك اربعه وذلك المذكور فيما قبل، لكن جمع کې ذکر کړل شوی دا سلور دي او هو التقسيمات او تقسيمات يعني اربعه تقسيمات سلور تقسيمات دي، وتحت كل تقسيم منها اقسام عديده او دا هر تقسیم نه لاندې ډېر شي قسمونه دي، کما سياتي لکه څنګه چې بوسګي ډېر زرد چويتا دا برشي. وذلك الذين وجد حصر بیان چې سلور تقسیمات ولې په کتاب الله کې دا شپږ ولې نه دي دا لس ولې نه دي، وذلك لان البحث فيه اما يكون عن المعنى یا باس کولېږي په دې کې د معنا نه، وهو التقسيم الرابع او دا تقسیم رابع ده، او عن اللفظ یا به د لفظ نه باس کېږي، کله لفظ نه کېږي نو فاما بحسب استعمال یا په اعتبار د استعمال سره وي، او هو التقسيم الثالث او بحسب دلالته یا په اعتبار د دلالت سره وي، نګر دلالت سره نو فإن اعتبر فيها ظهور والخفاء کبه کې اعتبار کړل شو د ظهور او د خفاء فهو الثاني د تقسیم الثاني ده، والا وکد ظهور او د خفاء اعتبار به نه کړل شو نو دا اول د تقسیم اول ده. لکه پوه شو به معنی الاول نبی تقسیم اول شروع کړي. نو ګور نن سبق کې موږ یو څلور خبرې وکړلې، یو خبره موږ دا وکړله
وانما تعرف احکام الشرع بمعرفه اقسامهما نه لګي دا اقسام په معنا تقسیمات ته ځکه چې د یو اقسام د لاندې کوم قسمین د یو بل سره نه مونږ لګيږي او د کتاب الله چې کوم اقسام د یو بل سره مونږ لګيږي نو موږ لګي تقسیمات دي او د یو تقسیم اقسام د بل تقسیم د اقسام سره مونږ لګيږي راځي یو ځای وسره راتلی شي یو خبره ما دیمه خبره من دا غل چې مصنف رحمت الله علیه اقسامهما او اقسامه ولې نو وایي چې دا بعضی کسانو باندې رد کړل چې او چې دا اولنی درې د لفظ دی او د اخرانه د معنا ده سو کو چې دلالت النص او اقتضاء النص دا چې دین د معنا سره تعلق ته د نور چې نه دا لفظ سره د باو باندې رد وکړو چې نه دا دوانه بری کې نه د معنا دوانه ریاض سره کوي به وذالک اربعتون مې اسم اشاره مشغله په مېز مطابقت دي درېمه خبر دا وکړه او په سلور تقسیمات کو وجه د حصر ویلا چې باس بیا د معنا نه یا د لفظ دی کباز د معنا نو تقسیم رابع ده او کباز د الفاظ نو بیا په خلی دوه یا به اعتبار د دلالت سره یا په اعتبار د استعمال سره کبه اعتبار د استعمال سره و جو بیا په تقسیم ثالث سے اگر به اعتبار د دلالت سره نو بیا د دوه حل خالی نه یا به د ظهور او د خفاء اعتبار کړل شو یا بنه کا کلب کې شو د تقسیم ثانی دی او کان تقسیم اول له الاول نو بیا اول له تقسیم بیان نه پوه شئ ورواړوي